السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو زه معذرت حسین تاسو ګورئ بازی نیوز لکه څنګه چې تاسو ته پته ده نن په ګیراسي ګراوند کې عمران خان راځي او هغه به د میجر پروجیکټ سره سره دلته کې نور هم اعلانات کوي. دا وخت زموږ سره شیرین زاده سکول لا موجود دی. سکول سره به د حوالې سره خبرې اترې کوو چې دی د موجوده انتظاماتو مبارک څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه الله څنګه طبیعتونه ښه دي؟ ټولو مینوالو ته په دلو سلامونه. څوک چې ما ویني، څوک چې ما اوري او څوک چې په وروسته ما اوري، نو ټول ته سلامونه قبول کړئ. نن چونکې وزیر اعظم عمران خان به حیثیت وزیر اعظم اولنۍ دوره ده چې سوات ته راځي. د خلکو ډېر توقعات دي، ډېر امیدونه دي. هغه په دې دوره کې چې کوم دی، اول به ګبین جبې ته ځي، بیا به دلته سرکټ هاوس ته راځي، ډوډۍ به هم دلته خوري او دلته میډیکل کالج کې بیا مطلب دا دی باقاعده د صحت کارډ انصاف افتتاح کوي او بیا به پنډال ته راځي. دلته ولا جلسې تمام تیاریان چې کوم دی هغه مکمل تاسو ګورئ. او زما خیال دی چې نن به خلک امید کوي چې یاره څه نه څه مطلب دا دی وزیر اعظم اعلان وکړي د صحت کارډ د انصاف نه علاوه. ولې چې د سوات خلک ډېر د هلو ځلو سره تېر شوي دي او ډېرې ستونزې ورته راغلي دي. مطلب وختاً په وختاً سیلابونه راغلي دي، زلزلې راغلي دي، کشیدګي وه. نو دا خلک ډېر دغه شوی دی. خلک د موټر وے په شکل کې سوات موټر وے تقریبا د سکندرې پورې مکمل شو. پیس ټو چې کوم دی خلک غواړي چې د روډونو په حوالې سره تاسو وګرځېدئ، تاسو اندازه واخیسته څه پوزیشن دی جی؟ نو روډونو ما خبره کوله، تا زما خبره کټ کړه چې د سوات موټر وے سکندرې پورې مکمل شو. پیس ټو چې کوم دی په هغې کار مطلب دا دی توقع خلک کوي چې یاره هغې هم کار زر شروع شي. بیا لینک روډونه دي، مهوډن جیل روډ دی، خلخړۍ جیل روډ دی، داسې کمراټ روډ دی. هغې باندې که کار شروع شي نو سوات سیاحت به مزید په ترقۍ باندې ګامزن شي او خلکو ته فایده ورسي. مننه سکول تاسو ته خبرو کولو. یقینا د سکول خبرې تاسو واورېدلې. د خلکو توقعات دي چې یاره عمران خان صاحب به اعلانات وکړي د سوات د خلکو دپاره. دا وخت تاسو کتی شئ باقاعده کرسۍ په ډېر ګڼ تعداد سره پرتې دي. دلته کې سکرین لګېدلې دي چې کوم کسانو ته سټیج په نظر نه راځي، هغې ته به باقاعده په سکرین کې هم دا ټوله جلسې دا تقریرونه په نظر راځي. دا وخت تاسو ګورئ زموږ سره مختلف میډیا هم راغلي دي، هغه هم دلته کې لګیا دي، کوریج کوي او د پی ټي آی ورکران ډېر په جوش و خروش سره لګیا دي، هغه خپل انتظامات کمپلیټ کوي. د روډ نه بهر د سکیورټي انتظامات هم باقاعده سخت دي. تاسو کتلی شئ ځای په ځای باندې چې کوم دی د مختلفو تاڼو نفري هم تعینات شوي ده. دا وخت تاسو کتلی شئ د صحت کارډ زیات په دې کې مینشن شوی دی او تاسو مخکې مزید ښیم سټیج له ورځم چې سټیج هم تاسو وښیم. دا تاسو دا وخت کتی شئ. زه تاسو ته مزید انشاءالله کوشش وکړو چې اپډیټ درکړو. دا تاسو کتی شئ کرسۍ تقریبا نن ساعت لا پروګرام لا سټارټ نه دی، د دې وجې نه خلک را روان دي ځای په ځای، چیکینګ انتظامات جاري دي. دا تاسو کتلی شئ دا وخت باقاعده دا سکرین لګېدلی دی او ساوند سیسټم دا تاسو ته زه ښوی شم دلته کې. دا تاسو کتلی شئ کوم مخامخ سټیج چې تاسو په نظر راځي، په دې کې به باقاعده وزیر اعظم عمران خان صاحب په دغه ځای کې تشریف فرمایي. دا تاسو کتلی شئ په دغه پورې آسمانۍ. دلته کې ما ته په نظر راځي فضل حکیم صاحب او ډاکټر امجد صاحب هم هغې لګیا دي، انتظامات ګوري. دا وخت تاسو کتلی شئ دلته کې دغه مخامخ سټیج تاسو په نظر راځي. دې کې به وزیر اعظم عمران خان صاحب په دلته کې ناست دي او دلته کې د هیلث ریلیټډ چې کوم ډاکټران صاحبان دي هغه هم موجود دي او زموږ د پولیس اهلکار دلته کې باقاعده د سکیورټي انتظامات ډېر زیات مکمل دي. د مختلفو تاڼو سره ریلیټډ چې کوم ملګري دي هغه دلته کې راغلي دي. دا تاسو کتلی شئ ډېر په ګڼ تعداد سره دلته کې پولیس نفري او نور کنټرول والا ټول دلته کې موجود دي. تاسو کتلی شئ دلته کې دلته کې سکرین هم لګېدلی دی. انشاءالله مزید پروګرام به تاسو ته چې کله سټارټ والي هغه به تاسو ویلی. دا دلته کې یقینا څنګه چې تاسو موږ ووایي چې د سوات عوام پر امید دي چې انشاءالله زموږ دپاره به څه میګا پروجیکټ چې کوم دی د هغې دپاره اعلانات وشي. الله دې وکړي چې دا دوره د خاص د سوات دپاره چې کوم دی کار خیر وګرځي. دا تاسو کتلی شئ دلته ساوند سیسټم تاسو ما وښو لګیا دي، هغه خپل کوششونه کوي کوم د ساوند سیسټم شو یا نور داسې
انتظامات چې کوم دي د هغې د کمپلیټ کېدو لپاره پوره کوششونه جاري دي. دې لږ ځای ته لږ رالم. تاسو کتلی شئ د وړو ماشومانو سره جنډې په لاس کې دي د پی ټي آی او مختلف دلته کې د هر طرف نه خلک راغلی دی. دې ملګري پکې باقاعده ګلیبن هم راچولی. ده سره یو دوه خبرې هم کوو. السلام علیکم. ورو دا کوم ځای ده خیره؟ خلک تیزې خبرې کوه. بشام نه راغلی ته سره راغلی ده خیره؟ جلسه د چا ده؟ عمران خان صاحب راځي؟ مخکې د عمران خان صاحب دې چې مخامخ لیدلی که نه دی؟ نن به وینې. نو څه ویل غواړئ چې یاره تاسو لپاره څه اعلان وکړي؟ څه چې اعلان کوي دا ملګری و چې څه اعلان کوي ودې کې خیر دی. دې ته په اعلان نه خفه کېږي. کار ګورو مخکې که نور څه ملګري ولاړ دي جلسې حوالې سره هغه وي. او چونکې دلته کې ماشاءالله نن موسم هم برابر دی، زیاته ګرمي نشته. زه به کوشش کوم انشاءالله چې د خپل موجوده کم ایم پی ای د هغو خواله ورشم، د هغې نه هم تپوسونه وکړم، چونکې زه په دې بل لاس رالم. دا تاسو کتلی شئ مخامخ دا کم سټیج چې دی دا باقاعده دې ته ګلاس لګېدلی دی بلوټ پروف، او دلته کې باقاعده کرسۍ لګېدلې دي. دغه ځای کې د عمران خان صاحب زمونږ ما ته چونکې ښکارېږي ډاکټر افتخار صاحب هم موجود دی، او دلته کې ایم پی ای عزیزالله ګران صاحب او ډاکټر تاسو کتلی شئ ډاکټر امجد صاحب موجود دی، ورسره فضل حکیم صاحب هم موجود دی. د برکوټ سره تعلق لرونکي افتخار ډاکټر افتخار صاحب هم دلته موجود دی. تاسو ګورئ دا ځای کې مقصد هم د دې خبرو چې تاسو د جلسې انتظامات وښیي، تاسو جلسې ځای وګورئ. دا تاسو ته موږ ښیو په دې ټایم کې د دې ملګرو سره باقاعده بینر دي، تاسو کتلی شئ په دې بینرو څه لیکلي دي. دا ملګري ناست دي. دا ملګری راغلی دی. نو څو تپوسونه. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. څنګه لرو ښه یې؟ خیر دی جی، تاسو ښه یې جی؟ برابر دی. کوم ځای نه راغلی دی خیر؟ زه پاټګل نه راغلی یم سر جي، زه سټوډنټ یم او سره ما سره د لیپټاپ وسایل نشته. ما چې حکومت نه د لیپټاپ راکړي، زه پرې سټوډنټ یم، کالج کې سبق وایم او زما سره لیپټاپ تعالی صرف لیپټاپ پکار دی. انشاءالله تعالی دا لیپټاپ درکوي. زما د عمران خان ډېر زیات امید دی. هغه انشاءالله ورلډ کپ هم ګټلی او هغه ډېر ښه پارلیمنټ کې هغه ډېر ښه ښه دی. ستا نوم څه دی؟ ما مهران نوم دی. مهران. انشاءالله زمونږ امید دی انشاءالله چې د دې مهران اواز تاسو واورئ، او د ده د سټوډنټ دی، د پکار دی چې ماته لیپټاپ میلاو شي. نو زمونږ هم انشاءالله امید دی چې دلته به انشاءالله لیپټاپ خامخا میلاویږي. دا ملګران ناست دی چشمې په سر وکړي. السلام علیکم. نوم څه دی؟ حمزله خان. کوم ځای نه ښه. نو څله راغلی؟ میلاوېدو نه راغلی. او دا دې اوس خواهش دی چې تو سره میلاو شي؟ ښه. او څه به دې طلب کوې، لکه څه غواړې ته چې عمران خان صاحب تعالی درکړي؟ تصویر ورسره وباسې. ښه. نو الله دې ستا د ارمان پوره کړي. زمونږ هم دا خواهش دی چې د دې ماشوم دا ارمان پوره شي، او دی د وزیر اعظم عمران خان صاحب سره چې کوم دی خپل تصویر وباسي. دا ملګری ناست دی. ښه ملګری، تاسو څه غواړئ؟ ها زه تاسو ټیم ټول شکریه ادا کوم جی چې تاسو موږ لراله او زمونږ اواز خان صاحب سره سوی او نور ایم پی ایم ان ایس وزیر اعلی ته. ها دا راته ووایه د کوم ځای نه راغلی؟ زه ضلع شانګلې بناګونه. ها. نو څه غواړئ چې دا عمران خان صاحب څه دې چې اعلان وکړي د شنګلې لپاره چې هغه ډېر زیات ضروري دی؟ شانګلې کې خو ټولو نه زیات لکه موږ چې شانګله ډېره غریب علاقه ده، بل غرونه علاقه ده، هغو کې زیات ډسیبلیټي لپاره د میجر پروجیکټ د لیپټاپ چې کوم دغه د حکومت له طرفه دی
هغه دې هم د ډیسیبل لپاره ورکړي. کوم لپټاپ یا د ایجوکیشن په اړه کې تاسو ډیر زیات تاسو وایي چې موږ ته د غیر لپاره ترجیح راکړي. ټیک شو، مننه جی. ان شاء الله دا आवाज به تاسو اعلی وسامغو اوریدلای او کوم چې مطالبات زمونږ د یقینا دلته چې څومره خلک راغلي دا غیر زیات پر امید دي چې عمران خان صاحب زمونږ لپاره سنه څه مطلب داسې پروجیکټ اعلانات کې چې پاګې باندې با زمونږ ان شاء الله کم کمې چې دغه به پوره شي. یقینا د وخت نه د پی ټی آی د حکومت د خلکو ډیر زیات توقعات او ډیر زیات طلب او چیرې د پی ټی آی حکومت پر راشي هغه به زمونږ ډیر زیات تبدیلی راولي. حاجی صاحب تاسو درخواست جوای हमारा सितम को इस्तीफा की खत्म है. हमारा सितम को इस्तीफा की खत्म है. 3 नियम दमकड़ इस्तीफा खत्म करेगा. हाँ, और पाकिस्तान डॉक्टरान और क्या फोर्स जमा तो دلته کې تاسو ګوره سکیورټي ان شاء الله ماشاءالله ډیره زیاته الرټ او زه په ځای باندې چې کوم هغه تاسو ګورئ مختلف کسان ودرولې دي سکیورټي فورسز دی پای کې رضاکار دي پای کې پولیس تانی او حکام دي ولاړ دي. یقینا موږ هم پکاره چې موږ د خپل د صبر مظاهره وکړو او هیڅ قسمه د سکیورټي دغه سره چې کوم د تعاون وکړو داغي سره پورا تعاون وکړو. ان شاء الله دا به زموږ لپاره د خیر خبرې او یقینا د سواد خلک چې کوم دی ډیر زیات پر امن دی ډیر زیات صبر کوونکی دی. نو موږ له پکاره چې موږ د خپل راتلونکو میلمنو چې هغه د هر ځای چې موږ د هغې د پوره خیال وساتو. موږ له پکاره دلته چې کوم سکیورټي احکامات دي کوم د هغې هدایت دي په هغې باندې پوره عمل وکړو. یقینا دا به زموږ دپاره ښه دا زموږ دپاره هم دلته کې راغلي دي. تاسو کتلی شئ ځای په ځای باندې چې کوم دی ملګري ولاړ دي. نو موږ له پکاره چې دلته کې کوم احکامات جاري شي چې په هغې باندې پوره عمل وکړو او الله دې وکړي چې دا جلسه د خاص د سواد د خلکو دپاره چې کوم دی یو ډېره د ښه ذریعه وګرځي. تاسو کتلی شئ تقریبا د جلسې ټایم لیټ دی خو دلته کې احکامات چې څومره دي هغه پوره لګېدلي دي. دلته میډیا پرسن چې څومره دي هغه هم راغلي دي مختلف راغلی دی او هغه په خپلو کارونو کې چې کوم دی بوخت دی. انشاءالله کوشش وکړو چې تاسو ته جلسه برای راست وښیو او دا وخت تاسو کتلی شئ سټیج موږ تاسو وښو مزید سره ډاکټرانو صاحبان سره او دلته د انتظامیې سره خبرې اترې به کوم. انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې ما حضرت حسین لرا کې اجازت د الله په امان.